کابر او مشران که د مشرانو قربانۍ ورکړي په هغه باندې لیبل لګوله زندیق او د مرتد او د بیمانه. دا ګورې زمونږ د مشایخو انداز نه دی ښه، دا نه د دین او د قرآن انداز دی. تاسو ته به پته وي چې ځان څوک منسوب کوي اشاعت التوحید و سنت ته، دا د هغې د مشرانو انداز هم نه دی. کني دا مشران موجود دي ښه. شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه باره کې دا واقعه مونږ او تاسو بار بار اورېدلې چې د کمال هیلو محله کې شیخ القرآن صاحب در شروع که او د اغزې مولیانو سو که هغې ورته مخالفت شروع که، مخالفت شروع که او شیخ القرآن در شروع که یو دو عام جټانو کسانو ته سبق ورته شروع که، سبق ورته شروع که. الله اکبر کبیره. هغه مولیانو وی دا خلک قرآن درس ته راواړول دی خو قرآن ته یې که. نو څه چلو شو، هغه مولیانو ورته یو بوډا بابا تیار کو او هغه بوډا بابا کلک مشرک و ښه، کلک مشرک و. هغه ورته وی دا مولا چې راځي نو ګورې دې اولیا نه مني او د 11 ځوان خوړو د سره مني نه. اوس دا خبره کول بابا وی ښه دی به د 11 ځوان نه مني، دی به زمانه ژوندی لړ شي. څه شیخ القرآن در شروع کړی، بوډا راغی کونټۍ ورسره ده او داسې کېناست، وی د 11 ځوانه راورسې بیا پاسې وی د 11 ځوانه پامې سې. شیخ القرآن وی چې کېنه مرتده زندیقه بې ایمانه، داسې ورته وي. څه چلی وکړو، چاپي ورته شروع کړه. نو دا ته اورې ټول عمر د مشایخو نه بیا هم مړه بل بل خوا ځي سړیا چاپي ورته شروع کوي. په بابا خو قرآن داسې خوږ لګي لکه مار ته چې بیم وي. 2 ورځې راغی په 3 مرض باندې بابا هغلته کېناستو. هغه ملګري ورته وي در شروع که، وی شیخ القرآن کې په بابا مې جومات نه وباسي که د بابا نن طبیعت ښه ني هلته به ورځو سبق به وایو. بابا وی بچې درهلمه بیا سبق ته ناست دي. هغه د قرآن دشمنان راغلي بار ګوره ګوره کوي چې بابې خو رانه واړولو، راغلي جومات کې ناست دي ګوره ګوره کوي چې داسې کیسه وشوه. وی شیخ القرآن غلي غونته وایي چې بابا ته د بابا دې ورته خدای خیال کوي نه چې په قرآن په دوران کې خبرې نه ایښي څه غوسه ورته نه شي که هرجن غونته دی. بابا وایي تاسو داسې داسې حکم تاسو جومات کې خبرې کوئ، نو زما د شیخ القرآن خو دا اخلاق مړه فتوا بازۍ د دې نه ګورې ځان وساتئ. ته په دې مکلف نه چې ته یو سړي ته زندیق او مرتد او بیمان ورته وایې، په دې کې افتراق او انتراق او جماعت کې دنم انتشار او څه خلک اخوا او څه دې خوا نه. یاد وساتئ خپل هدف چې د دې نه مونږ او تاسو واونړو. نو ابو هریره رضی الله عنه هغه د نبی علیه السلام روایت نقل کی، د نبی علیه السلام